اول تاسو ته دا یو څو شعرونه ډالۍ وي. وایي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي، او دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي. سلامونه ملګرو، فرحان سراج یم. دا مهال د محمد رحیم محمودي صاحب په ځای کې ناست یو په کالام کې. نو رالو چې یو دی اوس خو ډېر خوږ سړی دی، ډېر دروند سړی دی، زموږ ډېر قدر او ډېر عزت یې وکړو، الله دې راته لري. او بس ستاسو ګاونډ ته راغلي یو، نو انشاءالله ملاقاتونه به کېږي، بیا به راځو، بیا به راځو. خو دا ارمان دې موندلی دی، نو د نه به یو څو شعرونه واورو. اول تاسو ته دا یو څو شعرونه ډالۍ وي. وایي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي، ګفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي، او دا ټیک ته چې الله په سترګو چاته نه ښکارېږي، تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي. چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا، چې دوست وي ورته مه وایه چې دا حاجت مې سر کا، دوستانو ته د دوست د ضرورت اندازه لګي. او دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. دا نن چې د هر چا سترګو کې غني غني کېږي، د دې نه د پښتون د اهمیت اندازه لګي. او چې کور ته درله راشي او تا ستا په کور کې وژني، سراج الدین ستا د شرافت اندازه لګي. او وایي چې لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو، که انجینر یا ساینسدان جوړ شي، د علم زور به دې نه ومنم، د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي. وایي که لوی ډاکټر شي یا مفتي شي نو څو، که انجینر یا ساینسدان جوړ شي، او د علم زور به دې هله ومنم، د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي. او وایي نصیحت پرېږده ځان اصلاح دې وکړه، نصیحت پرېږده ځان اصلاح دې وکړه، چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي. هر یو تن چې د خپل کور مخې جاړو کړي، هر یو تن چې د خپل کور مخه جاړو کړي، دې کې شک نشته چې پاک په ټوله لم شي. محمدي صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ، او انشاءالله بیا به راځو تاسو له، او دغه خو بس زمونږ یو وړوکی شان ملاقات و.